بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو دا خبرې وورئ. د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. تاسو ټول به دا جینۍ پېژنئ، مینو خان ټیک ټاکره ده. تا بېګا ما په خوب کې ولیده، مالده مړه ده، اکسیډنټ یې کړی دی. نو زه خو نور نه پوهېږم، خو زما دا ویډیو که څوک اهل علم حضرات ګوري، د دې خوب تعبیر وباسئ په دې کمنټس کې چې دا د جینۍ ته هم ورسي او دا ما ته هم راوسکي. دې خو څه تعبیر دی؟ عزتمندو، تاسو د دغې پیر مجرد دا خبرې واورېدلې. دغه وایي چې ما په خوب کې دغه مینو ټیک ټاکره ولیدله چې هغه اسکیډن کړی دی او هغه مړه شوې ده. اهل علم حضرات په کمنټ کې مالا د دغې خوب تعبیر چې کوم دی راوباسئ. نو موږ دومره وزګار نه یو چې تا ته به کمنټونه کوو، په کمنټونو کې به تا ته وضاحت کوو، خو غوښتنې مې ده چې زه تا ته براهي راست چې کوم دی په ویډیو کې جواب درکړم چې ته دا ویډیو څه ناڅه وګورې. کمنټونه به یا ګورې یا به نه ګورې، دا خو ډېر شي کمنټونه وي او په کمنټونو کې خو څوک څه لیکي او څوک څه لیکي. نو زه راځم په ویډیو کې ستا د دې خبرو جواب ته. نو زما دا ویډیو دغه پیر مجرد ته ورسوئ چې په دغې تعبیر باندې پوه شي. نو زه د خپل علم مطابق ستا د خوب تعبیر دغه راوباسمه چې ته وایې چې ما په خوب کې دغه مینو ولیدله او دا مړه شوې ده او اسکیډن یې کړی دی، مختلف خبرې دې کړي دي. نو اول خو دا کوشش کوه چې د پردو زنانو سره تا په ټیک ټاکو کې مه راځه. دغه بې حیایي او دغه فحاشي مه عام کوه چې کله د یوې جینۍ سره راځې، کله د بلې جینۍ سره راځې، کله د بلې سره راځې. د دغې پټکي او د ګیرې خاطر خواص یې په تا کې نشته دی. نو چې ته د پردو زنانو سره په ټیک ټاکو کې راځې، دغه زنانه به چې کوم دی تا ته په خوب کې هم راځي. لکه څنګه چې تا دغه زنانه په خوب کې لیدلې ده او ته وایې چې دا شکار شوی دی چې هغه مړه شوی دی، اسکیډن یې کړی دی. نو که چېرې تا په ټیک ټاکو کې د پردو زنانو سره په لایو کې نه راتلې، نو کیدای شي چې دا مسله به نه وي. دویم نمبر خبره دا ده، پردو زنانو سره ته ګپونه لګې او د هغوی سره چې کوم دی مینه لرئ. نو شریعت کې د پردو زنانو سره مینه کول، د هغې سره عشق کول، دا ټول څیزونه ناجایز او حرام دي. نو که چېرې تا د پردو زنانو د عشق او د مینه دغه د باسې او د هغوی سره په ټیک ټاکو کې نه راځې او دغه فحاشي نه خورې، نو بیا به تا ته داسې زنانه په خوب کې مړې نه راځي لکه څنګه چې تا ته دغه زنانه په خوب کې مړه راغلې ده. دریم نمبر خبره دا ده چې کله ته د شپې ویده کېږې، نو ته کوشش کوه چې د پردو زنانو ویډیوګانې د خوب نه مخکې مه ګوره. که هغه دغه مینو خان ده او که بله زنانه ده او که بله ده، نو انشاءالله تا ته په خوب کې هم دغه زنانه نه راځي او ته به مړه او په اسکیډن حالات کې نه یې. او که چېرې تا د خوب نه مخکې د دغې زنانو ویډیوګانې ګورې، نو تا ته په خوب کې هم هغه څه راځي کوم چې تا په ویښه باندې د خوب نه مخکې چې کوم دی هغه کتلي وو. نو دغه ستا د دغې خوب جواب دی. نو مهرباني وکړه، په دغې باندې عمل وکړه، انشاءالله بیا دپاره به څه نه وي. او ستا د دغې خوب بیانولو ته او په ویډیو کې د دغې وضاحت ته څه ضرورت و، وایي چې میږي ته الله رب عزت په قهر شي، نو په هغې پسې وزرې وکړي. نو ستا هم د بې عزتۍ وخت راغلی دی. په خپل شرم، په خپل حیا، په خپل غیرت په دې هېڅ هم نه یې. راځې داسې فضول خبرې کې او په هغې ویډیوګانې جوړې او د پردو زنانو سره ټیک ټاکې کې، نو چې په چا کې حیا نه وي، په چا کې غیرت نه وي لکه ستا په شانتي، نو بیا به د هغې کردار هم داسې وي لکه څنګه چې ستا دی. الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.